پرون به دریو کسانو باندې ډزې شوې دي. په هغې کسانو باندې چې کومو کسانو د سیلاب نه متاثره شوي خلکو دپاره چانده غوښته. چانده یې غوښتله، د هغو لپاره چانده راغونډوله. نو کله چې دې چانده راغونډه کړې ده نو د هغې نه وروسته په دې باندې ډزې شوي دي. په دې کې 3 کسان لګېدلي چې یو کس چې دی په دې کې شهید شوی دی او دا 2 کسان چې دي زخمیان دي. د دې 2 اوس پته نه لګي چې څنګه دي، خو بېګانۍ خبره دا ده چې په دې کې یو کس چې دی هغه وفات شوی دی او دا 2 چې دي دا زخمیان دي. په پیربالا چوک کې چې دی د سیلاب زادګانو دپاره چې دی هلته چانده راغونډوله، خو ځینې کسان وایي چې دوی به ورسره په فیسبوک باندې ویمو چې دومره چانده چې دا راغونډه شوه. او د کومو کسانو چې په دې باندې ډزې کړي دي نو دا کسان چې دي ځینې کسان وایي چې دا غله دي. نور خو به د هغه علاقې خلکو ته پته وي، خو دغه کسان چې دي دا غله دي او دوی په فیسبوک باندې چې دومره روپۍ راغونډې شوې. نو کم کسان چې دا چاندې راغونډوي نو فیسبوک او په دې باندې وینا مه کوئ، ځکه دغه شانتې واقعې چې دي دا مخې له راتلی شي. بل دا د دې خلکو ایمان اسلام د سره شته نو، ځکه دوی د دې عذاب نه چې دی ونه یېرېدل چې د دغې خلکو لپاره دې چاندې راغونډوي او دوی رالل په دغې کسانو باندې چې دی ډزې وکړې. موږ وایو په موږ پښتنو باندې چې دی ټایم په ټایم باندې دا قسمه افتونه راځي. نو دا هم د دې د وجې نه راځي. موږ ته د انسان مرګ چې دی هغه د چرګوړي نه اسان دی. قسمه قسم کارونه چې دی هغه پښتانه کوي. نو د دې د وجې نه په موږ باندې دا قسمه افتونه چې دي دا راځي. دا دوی اوس چانده غوښتله او په دې باندې هم ډزې شوي دي د روپو دپاره چې د دې نه به موږ دغه روپۍ چې دی دا به واخلو. نو تاسو هم احتیاط کوئ چې په فیسبوک او په دا قسمه ځایونو باندې چې دی پوسټونه د چاندو نه کوئ. زموږ سره دومره روپۍ چې دی دا راغونډې شوې. نو د دغې د وجې نه دا قسم حادثې چې دی دا بیا راځي.